الله تعالی مهرباني وکړه مونږ ته خپل کتاب رولې بیا مونږ کې دا صلاحیت نو چې مونږ د دې کتاب حفاظت کړي یو طرف ته دومره دشمنان طاقتور دشمنان زما په علم کې داسې نشته چې د یو کس دومره ډېر دشمنانی او دومره ډېر طاقت والی د هغې باوجود هم هغه محفوظي دا لوی امریکا برطانیه چین جاپان څومره مشرکان چې هندوان سیکان دی قرآن کریم خپل دشمن گنی دا په خپل لار کې یو رکاوټ ویني چې د قرآن مونږ ته رکاوټ اچولې او هر قسم کوششونه وکړو سیمولیان هم پیدا کړو خلق د قرآن او حدیث نه بدزنه کوي الله د الله نبی فرمای قرآن کې تدافع م پیدا کوي دی تدافع نشته معنی دا ده چې داسې چرته نشته چې قرآن یو ځای کې یو سویلی او بل ځای کې بل سویلی د دواړو منځ کې ټکر وي نه ټکرو نشته فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کتا د شک راشي نو اهل علم ته رجوع کوي به پوي کی ستا شک بوبز یو طالب علم د ډېر آیاتونه را جمع کړو ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قرآن کریم مفسر هغه ته کېناست دا آیات یو سوی دغه بل سوی ما په دې پوهېږم یو آیات وایي چې قرآن کې یو ځای کې راځي چې د دې کافرانو نه باندې دې د ګناهونو تپوس نه کي لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان هیڅ یو انسان فیری نه به دا تپوس نه کي چې تا ګناه کړی که نه یې کړی او بل ځای کې وایي ثم لتسألن تاسو نه به تپوس کېږي څه ډېر آیاتونه هغه پوه کړه چې بچو د قرآن د قیامت مختلف مواقع پاټکونه دي 50,000 کاله ژوند دی کله وایي دا خلک به انکار وکړي لیکن الله تعالی به د دې لاسونه خپې په دې ګواه کړي بیا به اقرار شروع کلوی تپوس بکی چې ولې دې کړی خو دا تپوس نشته چې تا کړی دی او کو نه دی کړی ولې کل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا د هر انسان زندگی خ او بد د کتاب په شکل کې تیاریږي عادت به قیامت کې مخه ته کیږي چې دا دی والا دا دی کړی دی دا دی اعمال دی دا تپوس نشته چې تا کړی دی او کو نه دی کړی بهرحال ما وی چې داسې مولیان هم پیدا کړه قرآن کریم باندې موږ نه پوهیږو د دې صحیح معنا او مفهوم سره د دې طریقه د عمل سره اغا محمد رسول الله خلقو تخول دیو جنوی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی او خلقو که اللہ سر دوستی کوئے نو یو لار دا د محمد علیہ السلام اتباع پا عمل کی پا قول کی نی
د چې څنګه جون تیر کړی داسې جون تیروي، څنګه په قرآن عمل کړی داسې عمل کوي. نو دویمې داسې خلک هم پیدا کړو چې د قرآن د شرح نه خلک بدزنه کی، د احادیثو نه خلک بدزنه کی. لیکن د الله فضل لی کرم دی چې هغه د دې خپل کتاب او د دې د شرح د محمد علیه السلام د سنت د حفاظت ذمہ داری په خپل اخیستې.